هغه غریبي مکمل په ځمکه وردنده کو د نوي پاکستان هغه زوړ پاکستان خو چې کوم نمونه غربت راغلی په داسې په نواشي په حکومت کې او دغه په حکومت کې یو غربت نه دی راغلی. زه به خپله د پی ټي آی ورکر یم چغې چغارې مې وله وهلي دي په بل حکومت کې دومره د عوام نه و ذلیله شوی لکه په دې حکومت کې چې د ځمکې تلی شو لکه غریب مکمل د باشرلیب نو چې غریب پرېږدي او مړ یې نه کړي نو لکه غټه خبره دا ده غریبانو والی دې دریاب ته وګورئ چې خبره ختم آینده ژوند دپاره خیال کوئ یو سړي له ووټ ورنه کوي ملک تباه و برباد که زه دا سوال کوم عمران خان د جې کوتل عمل نشي چلولی نو یو نیازي خو بنګال وویلو او تا کشمیر مې ګوره پاکستان نور مې بله خدای ته وګوره خبران. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. د سواد نیوز ډاټ کام مینوالو زه یم ستاسو ورور ستاسو ملګری محمد زبیر خان. تاسو ګورئ سواد نیوز ډاټ کام. کتونکو دا وخت موږ د منګور ستر ښار کې موجود یو څنګه تاسو پته چې د پاکستان تحریک انصاف کله چې هغې ته ګورمنټ په وله شوی نو په 25 جولای باندې چې د هغې 2 کاله پوره شو. آیا موږ به د دې خلکو سره خبرې کوو چې د سوات ولس چې دی په دې 2 کاله کې څه وګټل څه وبیلل. وجه دا چې زمونږ دلته کې دا سوات چې دی دا وزیرستان دی زمونږ وزیر اعلی هم د دې سوات دی زمونږ نور وزیران چې دي هغه هم د دې سوات دی خو چونکې زمونږ سوات ته هغه ترقي هغه سوګالي چې دی هغه د اوسه پورې میلاو نه ده. خلک اوس هم په تمه دی چې مطلب دی کم د انصاف په نوم چې کوم ووټ غوښتلی شوی په هغې کې به چې دی موږ ته پوره انصاف میلاو شي او د خلکو هغه ستونزې چې دي هغه به کم سے کم که ډېرې نه کمیږي نو 50% به کمې شي خو چونکې اوس هم دا خلک د هغه ستونزو سره مخ دی. مهنګایي یو طرف ته کوي که بل طرف تاسو وګورئ د زندګي چې کوم ضرورت څیزونه دي هغه ډېر زیات ګران دي او خلکو ته ډېر غټ تکلیف دی. موږ به د هغوی نه پوښتنې کوو چې هغه د ننني د هغوی چې کوم 2 کاله پوره شوي د هغې ته په څه نظر ګوري او د هغې موقف څه دی. راځئ موږ سره. قدرمندو کتونکو یو مزدور را سره ولاړ چې د هغه د جامو نه هم تاسو اندازه لري چې په دې ساعت د کار راغی په لاس کې ورسره څه لټاکم ده دا پوښتنه به دې کوو چې یاره د حکومت چې کوم 2 کاله پوره شو هغې ته هغه په څه نظر ګوري. السلام علیکم. وعلیکم السلام. خپل نوم راته وله نوم دې سره د کوم ځای اوسېدونکی او کار څه کوي؟ کار خو جي زه خو سار دغه دیړیمار یم مزدور کار یم لکه سار شپږ نیمې راوځم اوسېدونکی تحصیل سید شریف میاګانو چم اوسېږم اوس بالګرام کې اوس تلم سار تلم په دې ټایم مزدورین رالم او دغه 10 روپۍ دیړې مو یو شی او بل شی مې واغسته په دې ټایم زه را روان شوم. تبدیلي خو غریب سړي کو رښتیا را باندې وي لکه پی ټي حکومت چې هغه تبدیلي په نوی پاکستان جوړېږي نوی پاکستان هم هغه مزدوري او رزخورو چې جوړ پاکستان هم دغه او مالدار چې ورځ ورځ دغه بجټ سیوا کېږي کال په کال او کوم چې سرکاري کسان دغه تنخواګانې سیوا کېږي او په نوی پاکستان کې زه حکومت پاکستان عمران خان د اپیل کوم او دا مې درخواست چې وروره چې کوم یو غریب سړی ورځ ورځ ښکته غورځېږي او کوم مهنګایي ده او چې کوم نمونه غربت راغلی په داسې په نواشي په حکومت کې او دغه په حکومت کې یو غربت نه راغلی نه مې دونه تکلیف لیدلی چې کوم نمونه حالت تېرېږي په غریب سړي تېرېږي. مهنګایي ورځ په ورځ سیوا کېږي ورځ په ورځ سیوا کېږي مهنګایي او په د هر شي ریټ اسمان سره خبرې کوي. د اوړه چې دي اوړه 1300 روپۍ بورۍ ته ورسېدو آیا په 1300 روپۍ غریب څنګه والي هغو 600 روپۍ دیاړي او هغه هم په 2مه ورځ او په 3مه ورځ غریب ته میلاو شي نو هغه په 1300-1400 روپۍ اوړه څنګه والي 5-6 ورځې د هغه اوړه کېږي نو هغه دا 1300 روپۍ باندې اوړه والي چې چینی 1500 روپۍ ده څه کم 1500 روپۍ دړی شوه. بابا جان استانه به پوښتنه کوم ته هم قارې مطلب د اختر مخه ده جامې پیزار دې کړي دي د حکومت چې کوم 2 کاله دي د هغې نه څونه مطمئن یې؟ اول زه به خپله د پی ټي آی ورکر یم په خپله ما وله ووټونه ورکړي دي چغې چغارې مې وله وهلي دي ده چې کومه خبره کړې ده په هغې کې یو هم رښتیا ونه خطا یو هم رښتیا ونه خطا. زه د منګورې د ملوک آباد اوسېدونکی یم پوه شولې که نه په پی ټي آی کې چې ما څومره منډې ترې والي دي که نه د نن تاریخه پورې په بل حکومت کې دومره د عوام نه و ذلیله شوی لکه په دې حکومت کې چې د ځمکې تلی شو پوه شولې که نه او دا د حکومت نه دی دا د فوج حکومت دی د بل په اشاره باندې چلیږي چې د دې هېڅ غونډه کې سړی چې کوم دی هغه نشي کنټرول کولی هېڅ غونډه کې جج غونډه کې سړی چې کوم دی که نه هغه د حکم ټیک د په اسمبلۍ کې خو د ده واک نشته ځه صحیح ده هغه خو غټان خلک دی مطلب دا دی چې هغه نواز شریف و که نه هغه د خدای قجیرو سره زرو نرخونه کنټرول هر څنګه چې و خزانه لوټ کړي او که هر څه لوټ کړي خو نرخونه کنټرول پوه شولې که نه ده چې کومه خبره کړې وه په هغې کې یو هم رښتیا ونه خطا
مهرباني دې وکړي استعفا دې ورکړي د حکومت په بل چاته حواله کړي که هغه انساني او مسلماني چې د عوامو ته لږ سهولت میلاو شي. د خپل پروګرام مخ په وړاندې به د خلکو تر پوښتنې کوو چې یاره هغې سوی او د هغې ویناګانې سرې ځکه چې د 2 کاله پوره شو چونکې اوس هم د سوات خلک چې دی هغه د مایوسۍ ښکار دی مطلب هغوی ته سر لیب نه دی میلاو شوی. موږ به د خپل پروګرام مخ په وړاندې به یو راځئ موږ سره. حکومت د 2 کالو کارګردګۍ نه څونه مطمئنې څونه ارزاني وشوه نوی پاکستان جوړ شو تاسو ته پکې سره لیب میلاو شو. زما نوم ناصر دی. زه په ګلشن چوک کې د واورې کاروبار کوم د چرګانو کاروبار کوم. لکه دا 2 کاله پوره شو که نه خلکو وی چې موږ ته به نوی پاکستان کې پیدا میلاو شي غریب عوام نو هغه پیدا دونه میلاو شو چې هغه غریب مکمل په ځمکه وردنده کو د نوی پاکستان هغه زوړ پاکستان خو ولې د نواز شریف حکومت کې به 600 روپۍ وړو خلکو دوی غل د غل نه د شته چې کم دی دا غل دی ولې چې کم کسان چې ورسره دا د هغې نه سوا غله دي کمې پیګان دي کمې مینګان دي ځکه چې هغو خپلې کوټۍ موټۍ هر څه پوره کړل چې څونه مالي غنیمت دی ټول هغو غبن کړو څونه جایدادونه دي په سوات کې په هر ځای کې هغې مینګانو پیګانو ځان له واخیستل او غریبانان چې کوم دي هغې بېدره کړل ځکه چې مالدار سړی اسمان ته وختو یو سړی 600 روپۍ دیاړیې دي نو هغه په 600 روپۍ د ډاکټر بیماري کوي که د کور کرایي به کوي که څه به کوي نن په 1300 روپۍ تروړه وړه دي 600 د ګوره 1300 د ګوره هر یو شی تقریبا تره بلې ګران کړی دی. 2 کاله د حکومت پوره شو او د غریب بیخ پکې ووت لکه غریب مکمل تباشر لیب نه چې غریب پرېږدي او مړ یې نه کړي نو لکه غټه خبره دا ده. نن سبا د هر سړي 500-600 روپۍ ورځ ده دیاړي هم نشته 3 ورځې دیاړي د 4 ورځې نشته په 1300 روپۍ باندې وړه دي نو ته ماته ووایه دا غریب چې 500-600 وګټي دی او په 1300 روپۍ وړوالي نشي اخیستی. دا خلک تباہ و برباد شو. نوی پاکستان څه زمونږ هغه زوړ موږ له پکار دی چې هغه زوړ چې کوم هغه موږ له پکار دی خو چې موږ ته هغه میلاو شي. زما یو خوږ ورور ملګری چې هغه هم د جرنالیست دی او هغه چې دی د دې وختن په وختن د دې خلکو هغه ستونزې چې دی هغه مخ په وړاندې راولي د هغه سره خبرې اترې کوو چې هغه د 2 کال ته ګوري په دې 2 کالو کې چې دی هغه چې کوم ریپورټینګ کړی دی د خلکو ستونزې مخې ته راوستې دي آیا پای کې کمی راغلی که نه مزید اضافه پکې شوې ده. السلام علیکم. وعلیکم السلام. زبیر صاحب تاسو ته په پروګرام کې هرکلی دا راته ووایي چې 2 کاله د حکومت پوره شو څه ګڼئ چې یاره مطلب زموږ د سوات دا خلک چې دی څونه ځپلی کېږي او دې سره د هغې څونه ستونزو سره مخ دي. ډیره مننه زبیر خان که مونږ وګورو د 25 جولای 2018 نوال د دمه پورې کم مخکې حالات چې کم وروسته حالات چې هغې وغدن په وغدن مونږ ځان هم خبرو او خلک ته هم خبرو که ټول لول مونږ د سوات خبرو کوو بیا مونږ د KPK خبرو کوو د ټول لول دلته کې سونامي کم بلین ټری پروجیکټ یو هغه په مکمله توګه باندې ناکامه شوی دی په هغې کې دونه ګپلې شوي دي چې هغه حکومت په خپله کنفیوز دی او د هغې کم خپل کسان چې دي هغوی په لکاو روپۍ په دې کې والی شوي دي. زموږ صوبې ته بیا زموږ سوات ته داسې غټ پروجیکټ په دې حکومت کې اثر راغلی نه دی که موږ د سوات حالات ته نن سبا وګورو زموږ امپیاګان چې دي ملګان چې دي هغې خپل کم ذاتي غم خادي پکې په کسټونه راځي که ریلیف راځي هغه خپل خلکو پورې محدود ساتي. زمونږ کم آینده حکومت کم وخت چې دی 3 کاله دي امید نه لرم چې دا به 3 کاله حکومت چې دی دا به دغه شانتې هغوی وساتي خو دا حکومت چې دی دا آینده د 15 کالو پر زما امید نشته چې دوی به 15 کال پر دوی بیا خپل پوزیشن مضبوط کړي او دوی بیا په ملک باندې یا وفاقي حکومت د خپل جوړ کړي یا په صوبه کې حکومت جوړ کړي یا په وفاق کې دا درو اولنۍ او اخرنۍ حکومت و پاکستان تحریک انصاف دوی صرف عوام بیوقوفه جوړی او نور داسې هیڅ نشته چې عوام له ریلیف ورکړي هغوی ته داسې پیکیج ورکړي چې د خلکو د ژوند او د سختۍ چې دا کمې شي. د وزیر اعلی چې موږ په سوات کې غوښتو د دې دپاره موږ غوښتو چې زموږ د غریبو خلکو تپوس وکړي چې د غریبو خلکو تپوس وکړي او بیا په سوات کې زموږ د سیدوس اسپتال په دې کې پکار دا وه چې هیریا د کاټېلۍ د سیدو د ننګورې د بوتکړې دا کسان په دې کسانو هغه سره او دا د مټې د عراقې یوازې حق نه و په دې کې کلاس 4 پکارو په دې کې پیانان پکارو جټو کو تعلیم یافتو او تعلیم یافتو له تعلیم یافتو ځای پکار دی جټو له جټو ځای پکار دی دوم ډوډۍ خوري واخه نه خوري غریبانان والی دې دریاب ته وګورئ چې خبره ختم شي ټول سرمایدار ترقی ورکوي دا وزیران موږ لېږلي دي دا وزیران موږ لېږلي دي زموږ په ووټونو کامیاب شوي دي آینده ژوند دپاره خیال کوئ چې یو سړي له ووټ ورنه کوي یو سړي له ووټ ورنه کوي آینده ژوند دپاره پکار ده حکومت دې فوجیان چلی
موږ دې ته جوړ نه یو چې په 1400 روپۍ بوجي موږ وړاندو په 1500 روپۍ موږ دغه چینیانو موږ غریبانانو موږ حکومت ته سوال کوو د سوال په طریقه عمران خان ته سوال کوو چې موږ مزدوران ناست یو دیاړي مزدوري به کوله هغه دیاړي مزدوري بالکلا ختمه ده په 8 ورځو کې چې موږ ډېر حد وکړو نو 2 ورځې زموږ دیاړي وشي په 2 ورځو دیاړۍ کې موږ واخلو 1200 روپۍ والو په هغې کې 1400 روپۍ د وړو تروړه ده د 500 روپو نه د وړو تروړګۍ د په حکومت کې روانه شوه هغه 1400 ته ورسېده په 1500 روپۍ د چینۍ دړۍ ده د 250 روپو نه چینی وخته 500 ته 2 کیلو غوړو ډبې چې دی نو هغه د 200 روپو نه لاړ 500 روپو ته ورسېد نو موږ د غریب عوامه نور بالکل هم زموږ بچي د لوږې هلاک شو هېڅ زیره زموږ نوره نشته د عمران خان دا نارې وهلې چې زه غریب عوام ختمومه او دا به ټول سرمایدار شي نو زمونږ خو ذهن دا و چې دی دا غریب او دا سرمایدار ټول برابرۍ دی دا همت کوي نو هغه دا دغه کوله چې زه دا غریب ختمومه دا به ختم شي د لوږې د دغه نه به ګرانیانې کوم پسې دا به ختم شي دوی به علاق شي د لوږې نو موږ خو دا فکر نه موږ وایي دی غریب او دی وایي زه غریب ختموم موږ وایي دی غریب او دا سرمایدار ټول برابرۍ نو دغه ته زموږ دغه نه و د ظلم هغه حد کراس کړی دی جي زه خو اول نه دا وایم چې عمران خان صاحب ته دي دا ولوي چې زه به په 900 ورځو کې زه به الاټي کوم هغه 900 ورځې لاړ یو بجټ واخو دویم پکې واخو جي اوس وروره د ده پشان د خو وطن تباه و برباد و غر کې کوجي غریب یې غر کوجي دی وایي لکه نواز شریف او زردالي غلو مونږ له هغه شان غل سړی پکار دی د هغه په دور کې ریټونه برابر و دویانې ټیک وي دویانې 100% یې راپسې دویانې ګرانې کړي او خبره داره چې اوړه تیلې په هغه په دور کې په 700 روپۍ وه اوس نن موږ ته په 1500 میلاویږي ملک تباه و برباد کړو زه دا سوال کوم عمران خان د جي کوتل عمل نشي چلولی نو یو نیازي خو بنګال وویلو او تا کشمیر مې بوله پاکستان نور مې بله خدای ته وګوره خبران او قلار شه قدرمندو کتونکو تاسو د خلکو خبرې واورېدې او یقینا چې د سوات خلک اوس هم د مایوسۍ ښکار دی تاسو دا خبرې واورئ چې د هغې مهنګایي مخ په وړاندې روانه ده که تاسو د بجلۍ په بلونو کې ټیکسونه وګورئ ټیکسونه هم مخ په وړاندې روان دي زموږ وزیران او زموږ ایم پی ګانې منېګان چې کوم دي هغه بالکل په اوده خوب اوده دي د هغې چې دی د اوسه پورې د سوات د خلکو دپاره څه ریلیف ورنه کړو سوات خلکو ته چې دی هغه ځپلی شوي دي که مهنګایي ته تاسو وګورئ خلک چې دی د ډېر غټو ستونزو سره مخ دي هغو چې دی وختن په وختن مخ په وړاندې نه مطلب د ځمکې تل ته کوزېږي زموږ د دې پروګرام مین مقصد هم دا و چې په دې 2 کاله کارکردګۍ کې د حکومت کمه کارکردګي مونږ ته مخې ته راغلې ده چې په هغې کې غټ میګا پروجیکټ دي یا مطلب داسې چې نور دی عوامو ته ریلیف ورکولو زموږ د پروګرام مین مقصد هم دا و چې تاسو کم سے کم د دې نه باخبره شئ چې کم موږ منډیټ ورکړی دی د سوات خلکو چې هغو له منډیټ ورکړی دی که زموږ سوات وګورئ نو سوات مثال د وزیر آباد دی چې د دې نه هر سړی وزیر دی د اریګیشن وزیر زموږ دی د منسټران زموږ دي د هغې سره چې دی زموږ ستر وزیر اعلی چې دی هغه هم زموږ د سوات دی د اوسه پورې هغه سوات له داسې ښه ریلیف ورنه کړو بابا مشر چې دی هغه تاسو خبرې وکړې چې هغه دلته د هسپتالونو نظام تاسو وګورئ د لارو کوڅو نظام وګورئ دا حالات تاسو وګورئ زما په خیال چې دا سوات دا خلک چې دا یو پیره بیا هم د هغه ستونزو سره مخ دي کم چې مخکې وو زموږ د پروګرام وخت پای ته رسې مال اجازت راکړئ د الله په امان